افغانستان کې چې کوم د فارس سره لرونکي کسان دي یا زموږ د دې علاقې څومره مشران دي السلام علیکم. چونکې دا پروګرام د مشرف ګل صاحب د ریټایرمنټ هغه باندې دی چې هغه نن هغوی د دې محکمې نه پاتې شو. دا ورته زه نه یم ولې چې د مشرف ګل د محکمې ته دومره پته نشته دی چې څومره د مشرف ګل پاته ده. په دې لساتو کالو کې زه د ده سره په دې هلو ځلو کې د بوټو لګولو د بوټو پروټیکشن په دې کې موږ لګېږو نو ما ته د ده پته ده چې یاره دا څومره ایماندار کس دی. نو الله دې ورته توفیق ورکړي، اوس دې موله ورکړي او زموږ د نورو ټولو مرګونو ته دغه شان توفیق ورکړي کوم چې د فارغ سره دي چې څنګه مشرف ګل څنګه. زه یو پرایویټ کس یم نو د پرایویټ کس ته دا زیاته پته لګي. محکمې والا خو به کنزرویټر صاحب او زموږ نور رینجر صاحب زموږ نور ملګري چې کم ریټایر دي کم اوس په دغه باندې دي ته خو پته ده، خو عامو خلکو ته د دې پته نشته دی. نو مشرف ګل چې د بوټي کم حفاظت کوي، په بوټي کم خفه کېږي، نو زموږ زه چې نن لکه دا کم کار کومه د بوټو په حواله سره د ځنګلو په حواله سره نو د دې زیات اجر به چې کوم دی مشرف ګل که مشرف ګل زموږ کلي ته دا نو را بدل شوی نو شاید چې تاسو خو مشرف ګل یا وکیل صاحب کېدای شي ما هم دا کار نه کوي. په دې وخت کې مونږ د دې بیړه اغستې ده نو مونږ د فارس د ملګرو سره شا په شا ولاړ یو، بلکل داسې لکه مونږ کوشش دا کوو چې یاره بوټی مونږ چې کوم دی نو نال کړو د هغې حفاظت. بوټی نالول لږ دونه مسله نه ده، خو د هغې حفاظت چې دی دا ډېره غټه مسله ده. نو زه په دې موقع میلاو شو نو کنزرویټر صاحب ته دا درخواست کوم چې یاره دا د محکمې دغه دی د دې علاقې سره تعلق دی، د علاقه د دوی ده، نو دا د په دې نسبت سره د ملکنډ ډویژن خاص کر ملکنډ ډویژن او خصوصا ادینزې او اپر دیر لویر دیر په دې کې د په داسې انداز باندې د بوټو د نالولو کوشش وکړي چې هغه را روان نسل زمونږ د هغې نه مستفید شي او زمونږ دا ماحول دا لوګي دا دغه چې مونږ وینو چې دا لږ او د هغې طریقې دي. نو زمونږ خو وکیل صاحب وي چې 7 لاک نو 9 لکه بوټي مونږ یوه پیره کړي دي، هغه مونږ تقسیم کړي دي. بیا اوس د خیره سره په هغې کې 10 لکه بوټي مونږ اوس نور د هغې پروګرام دی، دا پیره پکې د غوزانو پروګرام دی، د نورو بوټو پکې مخکې صرف دیارو نخترو او یوکلیپټسو. د دې نه علاوه زمونږ دا پروګرام دی. نو زه چې مکمل او شو خبرې مختصر دي، زه تاسو ټولو فارس والا ورونو ته دا درخواست کوم چې په کوم ځای کې هم د چا ډیوټي ده، په کوم ځای کې دوی خو کوي داسې نه ده چې نه کوي، خو چې په کوم ځای کې هم ډیوټي ده د حکومت د طرفه یا د مخیر حضراتو د طرفه بوټي نال شي نو دوی له دا کوشش پکار دی چې د هغې حفاظت او په هغې کې د هغې لکه داسې پروګرامونه وکړي چې څنګه موږ په دې کلي کې پروګرامونه کوو. خلک لکه د بوټي خو خلاف په ډېر خلک دي، خلاف یې ولي چې زمونږ دلته سیاست لکه چې ډېر نو هغې کمزورتیانې دومره دي چې څوک ونه ووهي نو خامخا پسې سیاسي توګه باندې چې کوم دی نو مونږ د هغې دا ما ته پته ده څوک چې 7 کاله زما وشو نو دا هغه کس مونږ چې کوم دی سفارش یې کوو او دغه کوو. نو که مونږ داسې څه پروګرام جوړ کړو چې د دغه سیز نه مونږ کټ شو او مونږ د بوټو حفاظت وکړو نو مونږ دا نه وایو چې نن مشرف ګل ریټایر کړو. مشرف ګل د ریټایر کېدو سره مونږ دلته نوی یو پروګرام میلاو کړو انشاءالله تعالی چې دا به د خپل ژوند پورې بوټي لګوي او هم تاسو محکمې والا کم تاسو چې کم کسان ډیوټۍ دي نو د هغو په ذریعه به انشاءالله په سکولونو کې په کالجونو کې مونږ ادینزو کې چې څومره سکولونه دي نو د مشرف ګل په وساطت سره مونږ ټول 12,000 بوټي مونږ هغې ته وړي دي، هغه نال کړي دي. د هغې به انشاءالله په دې بهار په موسم کې مونږ د مشرف ګل په دغه کې چې دا خو د ډیوټۍ نه ریټایر شو، د حکومت د کار نه آزاد شو، خو د ونو بوټو د کار نه آزاد شوی نه دی. هغه په مونږ ټولو باندې دا فرض دي
څنګه چې زمونږ باندې مونځ فرض دی که نه زمونږ باندې زکات فرض دی زمونږ باندې حج فرض دی دا هم زمونږ یو فرض دی چې زمونږ ګیر چاپېره ماحول دی د غټو ونو او د نختر د ونو د دیار د ونو د ګلانو د ونو چې دا ماحول زمونږ ډک وي زمونږ ته به یو نوی لکه د یوروپ په ځای باندې به مونږ دلته یو نوی یوروپ کوو مونږ ځایونه لیدلي کوم ځای کې چې ونې نو د هغې ډېر زیات ښایسته ښکاري او ډېر زیات د هغې نه چې کوم ماحول ښه کېږي کوم چرین پرین په هغې کې کېږي نو زه خبرې ډېرې نه کوم زه بیا یو ځل د مجرب ګل چې کوم ایجنسي د حکومت لپاره استفسار وکړه نو زه د هغې بیا دلته خبرې شکریه ادا کوم مجرب ګل ته پېرزونې پېښ کوو او وروسته دا چونکې ریټایر شو نو زه به یو ځل بیا دعا کوم چې الله پاک دا د خپل عبادت به هم کوي څنګه چې هغه ورور وویل چې یاره دیني طرف ته نو دیني طرف موږ مسلمانان یو سبق به م وایو قرآن به م وایو خلکو ته به م ښیو په تبلیغ کې به م ځو دا زموږ د ټولو مجموعي ده خو د دې سره یو اجتماعي خبره دا ده چې موږ په هر ځای کې بوټي لګوو موږ به ونې لګوو موږ به د ونو حفاظت کوو نو دا د مشرف ګل په دغه کې زه یم چې دا ریټایر شو خو د ونو نه دی ریټایر د ونو نه موږ نه ریټایر کوو دا به لګوي او دا بیا یو ځل بیا د تلویزیون